دا موبایل پټ و سټینګونه ته هم چې په هغې کې تاسو کال هم ریکارډ کولی شئ، ناشنا نمبر چې دی دا به کوم معلومولی شئ، او دغه شانتې نور سټینګونه دي چې هغه راته هم ښیم ځکه دا په موبایل کې خپل پراته دي. نو په دې سټینګونو تاسو له ځان پوه کېده پکار دی چې دا تاسو په خپل استعمال کې راولئ. نو د دې سره به تاسو ته موبایل استعمالېده چې دي دا به اسان شي. بل لا چې د دې سټینګونو نه به تاسو پیدا چې دا به هم اوچته کوي. نو موبایل خو استعمالوئ نو پوه کېده چې دي دا تاسو له هم لازم دي. نو په دې کې دا سټینګونه چې دي دا پراته دي، دا د کال سټینګ چې دی دا په هغې کې پراته دي. تاسو دې ته د ډېرو ځایونو نه چې دی راتلی شئ، د سټینګ نه ورته هم راتلی شئ، ډایرکټ چې کوم ځای کې تاسو نمبر میلاوئ د هغه ځای نه ورته هم راتلی شئ لکه سټینګ. نو د هغه ځای نه چې تاسو کله سټینګ ووایئ نو تاسو ته ډایرکټ چې دی دا مخ کولاو شي. دلته کې دا خپل سکرین ریکارډینګ کولاوم. دلته کې چې کله تاسو دا سټینګ ووایئ دلته له پاسه تاسو ته سټینګ ښکارېږي، دا دغه د نمبرو د میلاوېدو دا ځای دی. نو له پاسه به تاسو ته د سټینګ د آپشن ښکارېږي، دا تاسو څنګه ووایئ نو دا سټینګ تاسو ته کولاو شي. نو یو خو دا سټینګ تاسو ته کولاو شو، بل لا تاسو د سټینګ نه چې دی هم دې ته راتلی شئ، کال سټینګ چې سرچ کوم نو هم به تاسو ته دا آپشن نه چې دي دا به کولاو شي. چې دا کولاو شو نو په دې ځای کې دغه سټینګونه چې دي دا پراته دي مخامخ به تاسو ته ښکارېږي. په دې کې اولنی سټینګ چې دی دا پروت دی چې د هغې سره دا دی پلس فور کالز دی لیکلی دی. نو دا سټینګ چې دی دا اولنی سټینګ د دې دپاره دی چې تاسو کله موبایل بند دي نو د دې سره به شاتنی دا لیټ په تاسو ته ښکارېږي که تاسو ته رنګ راځي نو دلته کې دا شاتنی لیټ چې دی دا به تاسو ته لګي. دا لیټ چې دی دا پړقار کوي، د موبایل سکرین باندې ستاسو سره په جیب کې پروت دی نو دا پړقار کوي، تاسو ته به د دغې پته لګي چې موږ ته رنګ چې دی دا را روان دی. د دې سره به دا پته لګي که د کومو کسانو هغه لګېدلی او هغوی چې بندولو غواړو نو بندولی هم شو، که ان کوئ نو تاسو ان کولی چې دی دا هم شي. نو د دې ځای نه دا ان کېږي او د دې ځای نه چې دی دا اپ کېږي. دغه شانتې کال ریکارډر اکثر ځینې کسانو موږ به کال څنګه ریکارډ کوو او کال چې دی د دې دپاره کوم اپلیکیشن وکړو نو اکثر په موبایل کې خپل هغه چې دی دا موجود وي به هر طرف نه چې ته دغه کې انسټال کې په موبایل کې نو هغه کال ریکارډر چې دی هغه کار نه کوي. نو دلته کې آټو کال ریکارډ لیکلی دی نو دا چې دی دا تاسو د دې ځای نه آن کولی شئ. دا آن کوئ نو ستاسو ټلیفون چې دی دا به اټومیټک ریکارډ کېږي. د ځانه چې دی د موبایل به تاسو ټلیفون چې دی دا به ریکارډ کېږي. نو دا تاسو د دې ځای نه کولی شئ. ورپسې درېیم نمبر آپشن چې دی هغه د وټساپ دپاره دی، دومره خاص نه دی. کله چې تاسو نمبر میلاوئ نو تاسو ته به د وټساپ آپشن چې دی دا به د دې سره نو که تاسو وټساپ ته ډایرکټ ځئ نو تاسو وټساپ ته هم تللی شئ، یو نمبر میلاوئ ډایرکټ د موبایل د نمبر د میلاوېدو بلې ځای کې نو وټساپ هغه کال چې دی هغه ته تاسو میلاولی شئ، هغې نه چې دی میسج کولی شئ. دغه آپشن چې دی دا هم په دې کې موجود دی او د دې ځای نه دا تاسو ان کولی اپ کولی شئ. خو دلته کې مای ویډیو شو دا یې لیکلی دی، مای ویډیو شو. نو د دې چې دی دا تاسو په خپل استعمال کې څنګه راوستی شئ. دا مای ویډیو شو باندې چې په دې باندې تاسو د زور وکئ نو تاسو ته دا مخ راشي. زیاتر کسان به په دې باندې چې دی په دې نه پوهېږي. په دې کې دلته کې د پلس د آپشن دی، د جمع د آپشن دی. نو په دې باندې څنګه تاسو زور وکئ نو د دې ځای نه تاسو ګیلري ته لاړ شئ. نو د ګیلري نه چې دی تاسو هلته کې ویډیو راغستی شئ، هغه ویډیو چې دی دا تاسو په خپل سکرین لګولی شئ چې هغه ویډیو تاسو ولګوئ. کله تاسو ته ټلیفون راځي نو تاسو ته په سکرین باندې هغه ویډیو ښکارېږي. که تاسو پرې د خپلو ماشومانو لګوئ، که تاسو پرې بل څه شی لګوئ نو د کال سره به تاسو ته هغه ویډیو چې دا هغه به تاسو ته په سکرین باندې شو کېږي. نو هغه تاسو د دې ځای نه چې دی دا آن کولی شئ. خو د هغې لپاره به 100 MB فایل چې دی دا به لګي چې د 100 MB نه سیوا پایلي نو بیا به هغه به دې کې چې دی کار به نه کوي. دغه شانتې دا جو دلته ورپسې پسې دی اکثر موږ نمبر چې دي دا بلاک کړي، نمبر یې موږ بلاک کړی نو بلاک نمبر چې دی هغه په دې ځای کې تاسو ته شو کېږي. بلاک SMS کوم چې تاسو بلاک کړي نو هغه به تاسو ته په دې سکرین باندې چې شو کېږي. د دې ځای نه تاسو آن کولی شئ او تاسو چې کوم کسان بلاک کړي نو هغه بلاک شوي کسان چې دي هغه د دې ځای نه تاسو آن کړئ. ځکه زیاتر کسان به د څه ټایم دپاره راخ کړي نو د دې ځای نه تاسو آن بلاک کولی شئ. د دې ځای کې وګورو چې که کوم نمبر یې بلاک ستاسو سره نو چیک کوئ. داسې اشنا کسان به چې تاسو چې موږ د هغه نمبر آن بلاک کړو نو هغه د دې ځای نه تاسو آن بلاک کولی شئ. خو دا به راته لازم وه چې د دې سټینګونو کومو کسانو ته پته وه او کومو ته پته نه وه. دغه شانتې ورپسې پسې دا بل آپشن دی، پنځم نمبر آپشن دی اننون نمبر آیډنټیفیکیشن دی لیکلی دی. وایي د ناشنا نمبر چې دی د هغې شناخت وکړئ. ناشنا نمبر چې تاسو ته راځي په دې کې ښه صفا لیکلی دی، دا سټینګ دی په دې کې پروت دی چې دا څنګه تاسو ووایئ له پاسه تاسو له دا دغه هم درکړی دی، هغه نوم ورسره درکړی چې ناشنا کس تاسو ته ټلیفون کوي، که هغه دوکۍ کمپنۍ هر شی نو له پاسه به تاسو ته لیکي چې دا ناشنا کس چې دی دا تاسو ته نمبر وکړو نو دا دواړه که دا ټلیفون وکړو نو دا دواړه سټینګونه چې دي دا به تاسو آن کوي. یو که تاسو ته نوټیفیکیشن راځي بلې لاندې کې او دا له پاسنی چې دی دا به تاسو ته ناشنا نمبر وایي چې کم سکیم وي نو دا سکیم به هم تاسو ته وایي چې دا ستاسو سره دوکه کوي، دا فراډي نمبر دی ځکه د هغې خلاف چې
شکایت جمع شوی نو هغه به هم تاسو ته په سکرین باندې چې دی دا به شو کېږي نو دا دواړه سیټینګونه چې دي دا تاسو هم ان کولی شئ د دې سره به د ناشنا نمبر پته لګه به ډېر ختم شوي ویډیو چې دا امن کړې ده نو دغه شو دلته کې بیا راشي دلته کې دا نور چې دي دا دومره خاص سیټینګونه نه دي خو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي ایډوانس سیټینګ دا به تاسو ته ښکارېږي دا ایډوانس سیټینګ چې دی دا تاسو د ځان سره ووایي نو دلته کې ورپسې چې دی دا مخ تاسو ته کولی شي چې دا مخ کولی شو نو په دې مخ کې دلته کې لیکلی سپیډ ډایل دا سپیډ ډایل دلته کې لیکلی دی نو دا سپیډ ډایل چې دی دا تاسو واله شئ او د دې ځای کې تاسو په سپیډ سره چې دی نمبر ډایل کولی شئ دا سپیډ ډایل د دې لپاره لګولی چې په سپیډ سره تاسو نمبر چې دی دا ډایل کولی شئ نو دا په خپل استعمال کې لازم راولئ چې په دې تاسو څنګه زور وکړئ نو دلته کې به تاسو ستاسو د موبایل د کیبورډ هغه نمبر چې دی دا به تاسو ته شو کېږي جمع چې دی دا ورته لیکلی دی نو په دې کې موږ نمبر نه دی یو ځای کړي تاسو په 1 2 3 4 5 په دې باندې نمبر چې دی دا یو ځای کولی شئ نمبر په څنګه یو ځای کولی شئ لکه ستاسو په موبایل کې چې کوم نمبر سیوي نو په دې څنګه زور وکړو هغه نمبر چې تاسو په کوم نمبر باندې ووالو چې په کوم نمبر ووالو بیا تاسو په موبایل کې کله د نمبر د ملاوېدو ځای راوړئ او په هغې کې تاسو په کوم نمبر باندې کوم نمبر سیو کړئ په هغې باندې تاسو لږ ساعت لږ پته کړئ هغه نمبر به ځانه ملاوېږي نو ځینې نمبر زموږ لپاره خاص وي موږ چې بار بار سرچ کوو او یا یې بار بار لیکو نو د هغې لپاره تاسو دغه نمبر لیکئ چې ګوته یې پرې کېښودل په هغه نمبر باندې د ځانه به هغه نمبر چې دی دا به ملاوېږي نو دا اوس سیټینګونه دي دا په خپل استعمال کې راولئ د دې سره به تاسو ته موبایل استعمالېده چې دی دا به اسان شي